الحمد لله الجليل والصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وهجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمشرون کسونر مخیتشی بچیون ورستشی تنیر کسونیا جزاک اللہ سیما نجدین اوست جزاک اللہ دی جزائے خیر دے رہی. عزت مند منامکش مولانا صاحب کو سے مفصل بیانوں کو وہ عزت مند مختصر صرف دے خبر عرض کول غونو یو خبر ادا چې دکیم نن چا در خوشی دی چا دو یا چایا علم حاصل کا عالم جوړ شو یا حافظ جوړ شو. یو خبر ادا چې معاشره دې دغه سره سرانګ سلوک کوي. دوما خبر ادا چې به دې ذمہ داری دوست کول دی ته پچار دی. تغیر وی خبره بارش ان شاء الله زه تاسو ته خبره کوم. عزت مند حواله خبره ده چې د قران سره نسبت روغی دی، الله د کلام سره نسبت روغی، وارث نبی جوړ شو یا حافظ قران جوړ شو، نو دغه عزت مند دی الله څنګه ډیر لوی مقام دا، ډیر لوی مقام دا. عزت مند رب کائنات عام معاشره تا داس دا کاسور سپرای نشي چې عام معاشره سرانګا لوس پچی گئی دا یا د دې بے عزتی کوي یا د پسپک نظر بند ورتا ګوري. اسه هرگز نشي کېدای. رب کائنات داسې چیرې نه کوي چې خپل محبوبین معاشره ته سپرد کی چې معاشره سره عملیه ور سره کوي. امتحانان کې دا شیخ الله پاک کې داسې سپرد کوي نه چې توسه چې څه خوښه یا غور سره وکي. الله رسول فرمای: حملت القرآن اولیاء اللہ، حاملین دے قرآن اولیاء اللہ دی، اولیاء اللہ دے اللہ دوستون دی. بلدش رب کائنات پخپلا فرمائی: ومن عاد لولی فقد آذنته بالحرب. سیکت مود والی سرا دشمنی کئی، سیکت مود والی سرا براگ استرگ قتل کئی، پسپک نظر قتل کئی. رب کائنات فرمائی: فقد آذنته بالحرب. مود طرف میں دغ خلق سرا اعلان جنگ دا. اوچے چا سارا اعلان جنگ اللہ کی پخبلا بندے عزت مند دغ بیڑا غار کشلاو کنا. اس عزت مند تو سی وی چی بمیش خو معاشرہ شے گوری چی علماء بند خلق زبان دار اس کئی، علماء پریشدہ، انبیاء کرامی پگریون شے نیولی دی، و حافظون عام عزت مند دمیش عام دینداری طبقہ علماء خو پریشدہ چی گونے اور جوڑی شی. وڑی کی بچیون چې په سار باندې دستار فضیلت وی او پلوش قرآن نیولائی، او عزت مند مهر پلار په انتظار دی چرتا رسیوے په غیبند بامینا وارجی. رب کائنات پښتنا نه کوي. عزت مند خامخوی الله رب العالمین پښتنا کوي، خامخوی الله رب العالمین پښتنا کوي. او د الله رب العالمین پښتنا عزت مند په حکمت باندې بنا دو. انسان عزت مند جلدباز دا، رب کائنات جلدباز نہ دا. اللہ رب العالمین خامخا پښتنا کوي. تو سے خبر ہوستا افغانستان سے پکندوز بندے غیر پدے حافظوں نے حافظ قرآن بچیوں نے بندے وڑے مشموں نے بچیوں نے بندے بمینا ورول او دیغ نه بعد یہ ټکڑے کړل پوینے بندے قرآن لړلاو. عزت مند دې دا معنا نه چې باز دادی او کړل دی کامیاب دی. هرگز دا سنا رب کائنات
پښتنه کوي. او عزت مند افسوس نن په مسلمانانو یو مسلمان بل مسلمان سره یو انسان بل مسلمان سره خلی زیاړاو کیا په مخصه پیړ او خلوصا کی جرګه جرګه کومینا اکشنی چې میژو دغه پښتنه کوي. وا خود دغه وړې بچیونه پښتنه کول اول په دمر ملک شه سیکانشته چې پښتنه سیکانشته چې دغه بچیونه پښتنه سیکانشته چې دا اوس چې کی دغه دا معنا نه چې بس دا پتیر شلو دا ناکام دي. عزت مند پښتنه وې کوي سیک وې کوي هغه ذات وې کوي چې چا په لور شه د مزکه او د اسمانه کائنات باغې دي. هغه رب وې کوي چې سرانګې د فرعون نه پښتنه وکړه د شداد نه وکړه د نمرود نه وکړه قوم عاد نه وکړه قوم ثمود نه وکړه قوم شعیب نه وکړه قوم لوط نه وکړه. هغه رب خامخ پښتنه کوي. او عزت مندے الله ویلی دی فقد اذنته بالحرب. دغه خلق سره اعلان جنگ شو دا چې چا په دغه خلق بندي چې چا په دغه خلق بندي یا مشوره یا سوچ یا غوتا یا اشاره یا کومک استعمال کړه دا رب کائنات وی دغه معصومونه بچیونه پښتنه کوي. اے دکھ ہوئی دکھ او درد وی هغه مؤمن نشي کېدای چې په دغه ځای شه درد نه په دې بچیونه باندې چې دا قرآنی نه پلو شي وړي کی بچیون ودا ټوکړې شل. او عزت مندې الله پاک وی خامخا پښتنه کوي. میرته دکھ وی میرته دکھ وی ورینه خويند ته دکھ وی چې کیم منی ورته جوړ شوی اته دی په قبره وغړېدل. دکھ خبره دو کیم بسترینه چې په سار باندې اده دی په قبر جنډې جوړ شلې. دکھ خدا عزت مندے دکھ خدا خلق ناکام نه دي تلی دا خلق کامیاب لوړل دا خلق کامیاب لوړل چا چې کړي دی الله وی دیغه نه پاتا کوي. نو به هر حال خپل خبره وجداونه میرنا مولانا صاحب مخ تفصیل سره خبره کړي مو ده خبره موجوده دو چې دغه خلق ته سیک په براق سترګې ګوري سیک دغه تفضیلات سره ګوري سیک دغه په بارش لب کو شای کوي. الله پاک دې دغه نه خامخا پښتنه کوي. ایلش کی وخت په ولاږي جی رب کائنات دا سی چهره نه کوي چې معاشره ته سپورت کی. په دې باندې یو حدیث درته بیان الله رسول فرمای الله رسول فرمای ان هذا القران مأدبه الله. دا قران دی الله دسترخوان دا دغه قران دی الله دسترخوان دا. فاقبل من مأدبته دی الله دی دسترخوان نو خلیه مستطعتم چې سمره مې دی واسه کېږي دی الله دسترخوان نو خلیه. او عزت مندي په دسترخوان دی علماء نو چې زیاړه ورته کی برداشت وې کې دسترخوان ته د علماء رغلای دسترخوان پرېږدا په خپل خور شدی څیک بعد ور تراو کوي چې مو په خور شه د سره باد شوی دی د پښتنه وې ز په خپل باندې کوم رب کائنات په دسترخوان پر څیک ټوکړه کېږي الله وې پښتنه کوي. و ان هذا القران حبل الله. دا قران دی الله رسیدو و الله رسید چې سیک ټوکړه کوي الله دې غن خپل پښتنه کوي. و نور مبین. دا قران نور مبین دا. و شفاء للناس. دا قران شفا دو دے دنیا انسانوں دے پورا دا قران شفا دو. و عصمت لمن تمسک به. دا بچاو دا دغه چا دے پورا چې چا منګول په پر علاقه کړي آخرت سے بچاو دا آخرت سے بچاو دا دی دنیا سے بچاو دا. ای ظاهری شکست وروشي او ناکامی چیرې نشر کېدای. دیغه نه بعد و نجات لمن اتبعه. الله رسول فرمای چې دغه کلام چې چا اتباع وکړي ته نجات تا چا چې د قرآن اتباع وکړي خلق ته نجات تا. ولا یذيع فیستعتب. دغه قرآن پر سیک منګول علاقه کی دا قرآن د انسان مجرم کینا چې د رب په دربار شه د مجرم په شکل ودرای. قرآن دا چار نه دو چې انسان گمراه کی. قرآن انسانونه ته هدایت ور کوي. ولا يعوج فيقوم. قرآن سیک گمراه کینا چې اخته سیدا کول ضرورت شي. قرآن پر چې چا منګول شاخه کړي دا خپل الله رب العالمین پراه راس بند روالی. قرآن پر چې چا منګول شاخه کړي او خپل الله رب العالمین سیدا کوي. ولا رسول فرمای ولا تنقضوا عجائبه. د قرآن عجائب ختم کې دین کې نه دي. د قرآن است قرآن په فصاحت او په بلاغت می عجم صفیش
او بیا چې د قران او د حدیث نه ناواقف وي سوا د علماو نه او سپېشي چې د قران څخه عجایب دي یو خبره پر زړشلا الله رسول باندې چې کله قران نزول الله رسول په حرام شنوستا د قران مجید تلاوت کوي ابو جهل روغی اخنس بن شریک بن اخنس غالبا د سنوم دا ابو جهل ابو سفیان د هر یو د شپې پټ روغی او په حرام شنوسته د قران ارویدل تا او قران ارویدل لګا دي داسې په خواندو په بامازا شنن واتل چې شپې پرېش لا سبو شو رونور پرې واتلا او دې ته دا پتا نه لګیدا چې اس ټیم دا چې کله او قتل چې دا خورونو شو هر یو کاس په بیړه رسی او چې کله لیاره تر راسېږي یو طرف نه ابو سفیان ابو جهل او دا شک بن خنس په یو ځای سره ملاو شو یو بل نه پښتنه کوي شیر صدې کول په دا شپه باندې اگر تل چې توس کول اخر شرات پاش وی چې صفه خبر وی چې د قران خوان ول عزت هغه ته مې غږ نیول او شپار باندې 13 شلا ابل ورته توس کول وی چې زیاد غي خبره روکاو کړم ابل زیاد غي خبره وی چې شادو د په حساس کبرا شه علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا خبره نقل کړي ورته ویل چې میشته سه مشرانه چې میشته سه قران خلاوات باندې زونینا ډکای او دا چې د کیم بار تب کشران دي دا خو خپل پښروان شي بیا چې هرګز داسې قدمو نخلیه زونینا سره پان کړ چې بیا میشته سه داسې نه چې بیا شپاروغله مخستان شو هر یو ځون سره سوچ کوي چې خبره ټینګه شوې ده کېدای شي چې د نره ملګری نشي رو زه د قران خوان حاصل ک د قران لذت او حلاوت او فصاحت او بلاغت دا حاصل ک هر یو دا سوچ کړه بیا رغلی حرام تا الله رسول د قران تلاوت کوي د هر یو قران اروای بیا په باندې صاحب شو بیا سره ملاو شو یو بل ته سره وکړه وښتو څه سره ویلی نه ای ویلی مې تو څه شي کول هغه خبر را چې ګوري بیا د سما کوي دریم شپه باندې بیا رغل په سالارم په دریم شپه نه بعد سبوته معاهده سره وکړه په حرام شه چرسی چې قسم وکړي چې بیا ودا سه نه کوي کني دا وړي کې خمه خود رونی چې میشته سم مشورانی نو عزت مند قران شه دمره خلاوات تا قران شه دمره خواندا عجایبی ختم دیول ندی عجایبی ختم دیول ندی صباح د اشق بن خنیس رغای ټنډي او خو سید دا مشر دا ابو سفیان دروازه او ټکولار وته ورته چې ابو سفیان الله ذات واسطه درکاو چې دا خبر او کا چې د محمد چې د کیم قران او کلام ته رو سرنګیو د په دب او سره ورته ول چې هو چې کیم خواندا بشه بیا ور سره ومنله چې بالکل عجیبا خواندا بشه دا د انسان کلام نشي کېدای دغه نه بعد سره ورغل دوړې ابو جهل دروازه او ټکولا اروت ورته چې سبا خبره کا د رب واسطه درکاو د محمد کلام سرنګ ته ورته چې صفا خبره دادو چې دا د مو پیخ یقین د چې د انسان کلام نه دا دا واقعي د رب کلام دا د رب کلام دا چې کوم عجیب خواندو خلاوات ته پشه وای چې صفا خبره د مو دادو چې میر د دې د قوم مقابله دو دی قوم په سخاوت شه مخشو میر مقابله وکړه په سخاوت شه مې پوته راوستل کوشش مې وکړو دی په دیش چې د قوم ضرورتینه پیرا کول مشرونی په خپل خرچ باندې خرچا کولا می رولا کېدلی د قوم ضرورتینه مې پیرا کول په خپل خرچ باندې مې مقابله وکړه وی چې دا دریمه داسې حادثه وشو چې دی اوس چې په مشه نبی دا چې د اسمون نه کلام پر نازلېږي وی چې دغه خبره مقابله مش کوي نه شي ځکه مې ملا تړلې د چې دی مخالفت کوي دا مشرونه په میونشه پټه خبره قران هغه خلق خبري چې سه حلاوت عجائب دی رب کائنات فرمائے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین رب چې کا پشاک شو واست د مو د کلام نه چې د رب کلام نه ریب یو شک او یو ریب دا ریب لغات لیکل دي چې د شک وي چې 70% ته دې طرف په یقین چې دا حق دغه غوند دا خدا سے کلا دا سے رسی چې یاره چې داس نشي داس نه معاملې وهم شوبا ربی چې کا معاملې وهم او شوبا دی یا سره دې دینا چې دا حقیقت ته چې د الله کلام دا وی چې به دغه یو سورات وروړي به سورتين دا علماء ته پته لګي مولانا الرحمن صاحب ته دغه پته لګي شیخ چې بدر عالمون طالبونه ته پته لګي سورتين باندې تنوین د تنکیر د پورا رغلا چې کوم سورات په قران شي ری وړي
مقابله وکي ټول دنیا ته چیلنج ورکړ اس دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خلاف جنگ کوله تا مکه نه او بوسی دی پروپاګاندا کوي خپل اهل عیال بل بچا کرینا دولتینا هر څه په داو لګای مکه نه پر شر دریمه په احد باندې جنگېږي په بدر باندې جنگېږي ټول جنگ نه کوي د یو سورۃ ویل نه ورو پتا ولګا چې دا الله کلام دا ادغه مثلا نضر بن حارث دا یو سردارو دا خپل قصون جمع کړ قوم یې جمع کړ ورته چې یو او قومانان پتو سے بندے 10 حادثہ روغلی دو چې پدانا مکش 10 حادثہ چیرانو دو پیش شوی وچ اغا دا چې محمد مصطفی پتو سے وڑی کا بچای استر یتیمو کنو وڑی کا بچای استر 40 سال راسا نن یہ مشرونا قدر کو 40 سال راسا پنجری وادتا قدر ہوئی ذات ور کو نن د په خلو بند یو کلام شری شر چې د انسان د واسنا بار خبره دو تو سے خلاف شریک او تو سے دا خبره کوي چې دا قران د الله کلام نه دا دا ساحر دا وچ مودا د الله په ذات باندې قسم چې محمد ساحر نه دا محمد جادوگر نه دا تو سے داوی چې محمد مجنون دا مودا د الله په ذات باندې قسم محمد مجنون نه دا تو سے داوی چې محمد کاهن دا مودا د الله په ذات باندې قسم چې کاهن نه دا دا کلام د رب کلام د سوچ کو کې دا د دې هغه مشرون کافرون مشرون دې په قرآن په باره شه دا تاثرات دي نن مشته پتا نه لګي چې قرآن څه تاثرات دي مشته پتا نه لګي چې دا د الله کلام سرنګ کلام دا نو په هر حال عزتمند ز خبره طرف ترسم ته قرآن سره چې چانه زبات روغای چې پسپک نظر ورتا و نو ګره رابو دې سترګې وګوسی دا قرآن سره د چا نسبت ورونه غي پسپک نظر ورتا ونه ګوره ذلیل یې نه کې رسوای نه کې په براګ سترګې ورتا ونه ګوره الله وې پښتنا دناو کی در پرې وې نشدای حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تا دوی چې سیار سے مخه تمو دی الله رسول نه دا خبر اوریدا وچیر توی ویل چې عبداللہ ان كنت في قوم فچرت پد سه یو قوم شوه چې هغه 20 رجلا او اکثر من ذلك او اقل چې په شله کسونه بندغه قوم مشتمل دا یا کام دی او یزیوت دی برخ په ګورا کپ دې شه داسه کاش چې الله علم او تقوا ور کړی دو د ایک قدر نشکې دی فکان الامر قدرق وی چې په دې ټیم شه د الله د طرف نه فیصله ډیر نو زکا دو د الله د طرف نه سمانا د علماء قدر چې نشي کو په پیښه د الله د طرف نه الله پاک عذاب فیصله کوي نو دغه خلقی قدر دا عام خلقی ته د علماء په باب شه عزتمند علماء ته یو علماء څه ذمہ داری دو علماء علم نبوی د میراث الانبیاء ته حاصل ک سمانا شا ډاکټر چې ډاکټري کورسو کی سمانا شي پکیر شیکشن انجینیر چې انجینیرینګ حاصل کی سو کی پکیر شیکشنی د ډیګری او ډیګری حاصل کی ماستر جوړ شي پکیر پنیکاری په شګرزي کا نګرزي د علم د حصول نبات د علم او د قران د حصول نبات نو ستای نه دا دا هوته ډاکټر جوړ پلیس وته د امت علاج کوي اس وته د امت علاج کوي دا نه چې په دنیا کاروباري نه چې فارغ شن نه دنیا کاروباري نه کوا نه دا استشای کوي د امت علاج کوي او د امت علاج کلا کوي شي کلا خپل د تو علاج کوي نو د علم د پر ضروري عمل دا علم د پر ضروري دی الله رب العالمین خوف او ویرا دو انما يخشى الله من عباده العلماء لوند حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر شلی کی کہ انما يخشى الله من عباده العلماء بشکد الله نا علماء ډریږي دای په جواب سره سره لیکي ومن لم يخشى من الله فهو ليس بعالم کہ د رب نه ډریږي دا عالم نه دا عالم نه دا خوف خدا خشیت الہی تقوا و پرهیزګاری دا دغه سره لازم دو د علم سره عمل لازم دا الله رسول فرمای چې په خپل امت باندې په مشرک باندې نه ډارېږم په مؤمن باندې نه ډارېږم مؤمن و د ایمان په زیر باندې نیک اعمال کوي مشرک و د مشرک په زیر باندې د نیک اعمال نه ځون بچ کوي وی چې په خپل امت باندې د منافق عالم نه ډارېږم هغه چې د زبان نه خوږه خبره کوي خلکو یې پسند کوي او د اعمال نه صفر وي د علم سره عمل ضروری دا د علم سره عمل ضروری دا د علم سره خوف خدا ضروری دا د علم سره خشیت الہی ضروری تقوا پرهیزګاری ضروری دا
دا خونن دا 100 سال سے دا دور لگیا دا چې علم حاصل کی. مولانا احسان سے درود شریف عزتمند نظارہ رکھتا کدیش چې دا ساوند میں په نظر کړای تاسو. اللہ رسول فرمائی چې په تقدیر نمک شتا تمار ګرځد دا وی نظر دی وای نه نظر حق تا. یو صحابی لم بد بل صحابی رضی الله عنه قتل او دا اب صحابی چې کوم لم بد ډیر خلا سیر سپین صحابی او بل صحابی نظر پولا کې دی کنیا صحابی فوران پرې هغه صحابی فوران پرې مو طرف ته متوجه شي. الله رسول چې دا کیم ملګری دا سه وکړل دا خپل اورې په نظر کو وای شو نظر حق تا. عزتمند نن د نظر علاج میش دا سه کوي چې په خیر باندې چې په کیم زوی ډارېږي پترای پوکي دا سه دعا کړ کی کې به دستور اور وای به تیر خدمات شلاک کی. دا عزتمند غلطه خبره ده. دا د زمانه جاهلیت ته کفر ول خبره دي. هغه وخت شوی چې څوک په نظر وډارېدل چې دا شای نظر او یا دا زوی چې په نظر نشي دا کیر چې په نظر نشي به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت نامک شه ته مکه په حرام شه 360 بتون وی په 360 بتون شه یو بت ته نظر ولاو حرام ته جسرنګ اور نواتله به هغه نظر ول بت لاګیو اغدا سے لوس ویډ کړي او تیر دی ستور و اور والا او تیر خر وی چا پکیم شي بنده دی نظر نه ډارېدلی به دی اور کښین استدلال شوی عبادت او جامعون شای معنی نظر والا دا چیرې شي وی دغه نه بعد هغه شای کړکی ورته جوړ کړل وی دی ستور وی وی تیر خطر وغست به پیغ ځای بنده لاک چې دغه سره د میړو نظر ختم کیږي د عزت مند زمانه جاهلیت ولا طریقہ دو د مشت سے نه کوي ماشاءالله پتیرا کپڑا بنده لیکلو پیغ ځای بنده لاګول دا علاج ده. بهر حال عزتمند مو خبره کولا مولانا احسان سے مشران علماء شده رایوینٹ په بزرگون شده ایک یار علماء تا بیان کو میجا کول شی تناستی بے عجیبا خبر وکړه وی چې تو سه مشتو سه کیربان غونی کیرغون د خبره وکای ټول علماء وی چې دا خبر ورته کیه چې تو سه اوله درجه شه شي اولا درجہ ہے انا خمیر دا ضربت زیدن عمرا یا بے میزان صرف تا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم دا گردنی نہ دی وچی دا میں ویلی دی ضربا ضربا میں ویلی دی ټول ته چې جی دا غامه ویلی دی وچی چیرې د ایمان او د یقین او د الله او د رسول او د قبر او د آخرت او د معاشر او د خبره مې چیرې بشاره ودرې دي ته ورته کړی ورته چې ما جی دا واقعي خبره په دې طرف باندې زری وچی شاه وچی په دوامه درجه شه وچی علم صيغه او هدایت او نحو شریشی وچی به یاد رحمه درجه ابو سلارما درجه شه مقامات خاریری ابو زید سروجی او حارث ابن حمام د سه پټی نه کوي چې د نن سبا د دنیا الکترونی فل کړي دی وی چادر ته شي وی چې به چې الله او رسول خبره نه جی وی چې به دغه نه بعد او چې یو د ایمانیات کتاب د شرع العقائد دا باغ شالام اسد الدین تفتزانی رحمت الله علیه لګیدل دا الایمان لا یزيد ولا ينقص عند المتکلمین دغه نه بعد محدثین وی الایمان یزيد و ينقص ایمان زیاتېږي او کمېږي علماء شیخ اختلاف تا متکلمین وی چې نه زیاتېږي او نه کمېږي محدثین وی چې زیاتېږي او کمېږي به علامه اسد الدین صاحب په لګیدل دا به چې فین قلت فین قال فقلت کچره دا سیک کسیک دا سولو کی زوی دا جواب کو کسیک دا سول بدا اخر ته پورا سجدا پته نو لګی چې ایمان ته شایدا به دغه نه بعد دور حدیث ته پر راځي بیا انما الاعمال بالنیات باندې مغفور الله بابا جی حقانیا شي انما الاعمال بالنیات باندې درې میاشتې تیرې کړې او سه میاشتې سبق پوتې شي به دغه نه بعد دور لګیا شي خالد تلاواتی قال حدثنا فلان حدثنا فلان حد اخر ریتل پروي شي دغه سره تعلق لري وی چې به دې سترینا دروي تنه چې دې سترینا which is for the total ilm sha Allah or rasul o kabar o akhirat o imaniyat khabarat to se jira roitliye tanamesha which is zarurat jod shuka na che na jod ho she
موږ خبره مقصد دا دستور چا در پوشي وشي دغه د معنا نشله چې بس دا اعلی مرتبه اس دغه د مکشه مشرونه علما کرام ترتیب داو چې سرنګ فراغت علم ظاهری نه او علم باطنی ته په خانقاه سیکشن استدل زون وې جوړو الله اخرت قبر اخرت معیبات تذکره و چې د خانقاه نار وته به د هر لفظ نه د الله رب العالمین رضا او خوف خدا او داسې د ګوبین په شکل شرسه کې دي او یو درد او هم ور سره د امت ته جوړولې او مولانا احسان سے ویل چې دا تاسو ایمانیات مشق کړه میش غلی جناجی میش کو خالی دي ستارینا والی دي نو د ایمانیات مشق الله د ذات سره تعلق خوف خدا تقوا پرهیزګاری دینداری هم د الله د مخلوق سره خیرخواهی د الله علم کیم تو سره د حق ادا کول د علم سره زری خبرې دي مولانا الیاس رحمت الله علیه دی خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ شاگرد دا وہ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ پیر یادا او دا سے زویتا دے دتا قوا پرهیزګاریو بے راسیدو چې سړای حیران شي الله رسول دې امت ته پر ډیر بے قرار او الله تسلی ورکي لعلک باحع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا خدای غم نس غم الله مولانا الیاس تا ور کړو دومره بے قرار دی امت ته پورا خپل استزون سره حرمین ته تلا ملتزم نه ولا اس ملتزم بندے داو قول علماء ته پتا تو ستای استزون جماعت شویری ملتزم بندے اللہ دعا کا بلائی ملتزم یعنی اولاد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ روڑی کی کے کہی کہ او کریم آباد محمد مصطفی دے امت ته پر ہدایت لیا رے خلوص کا بل بچے تا یوسف تا دعا نہ کہ یا اللہ یوسف پور ردا مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ یا مشکر خاندان یادا میر تو کو چور سے بدا خبر ہے کہ دے امت او دمرا بے قرارا چ استزون او دے ہم اثر مجبور شل دیتا کہ دایر نیولا در سکائیے چ باس کا مولانا الیاس بیگنا بات چ روضہ رسول ترسیب آزش پریت اور روڑی استزون یہ چ سیوے ٹیم پیرا دای دا غاس روڑی اے یا اللہ دے دغ محمد مصطفی امت حال بندے تقباری خلوص کا لیارے خلوص کا لیارے دے ہدایت لیارے سمرا غم و درد سمرا غم و درد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ذرا اب دا زشر جوڑو صحابات والو دس درد او غم او چ دے امت تے پر قیامت رسال یار خلوص کڑے دے ہدایت کنا نن کا چادر پوشیدو دا وزوی چ دعوت تبلیغ محنت برکات ہوئی یا فلور تبلیغی وی یا وریر تبلیغی وی به سوچ کڑای چ بچای بچی مدرسے پلا بے سمرا لا دے خیر خبرہ نو یو دغ عظیم محنت سره یو درد او غم د امت ته جوړولې چې در سره لاګي د امت نه د جوړولې غم چې نه در سره لاګي چې د امت نه چې جوړ شي چې متسلوز تروشي اغراض فاسده د امت ته جوړولې غم چې در سره لاګي دلای چې مو په دې باندې جان مال وخت او لاګي بے قرار ادم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ صرف دانو چې بس خالی تبلیغ او سوز پوال سرشه مدرسہ او بیا مدرسې نه مدرسې ډېر مدرسې ته نه یاد کړهو کله چې او ما تولید چې داسې لیر پلیر پرتا بیزوی په ځای باندې مکاتب مدارس کلوز کړو وړي کی چې دا به امت سے راب قاعده امت ته په دې لیاره باندې سے راب کېږي چې کله داسې دستر باندې والا قانون مولانا الیاس رحمت الله علیه چې غزوی ته ورغی کنه دستر باندې چې چاته ور کوله کنه داسې وړا ډیره و شاتری لی کنه وی ژړل و چې اخ چې پکې مغرض او مقصد باندې مو مهانت شری کړهو آیا مو د دغزوی نه پیران نشه اے مو دے دغ زینا پیران شو چا چانا مو مدینہ دی آغا خپل دخت دی نیراو ماتو اس سے چھوڑ او پخپلا مدرسہ شے دوی لویا مدرسہ وا پاگے شے دھرل ہوجا روغلا پیو ٹیم شے استزون و طالبون یو دی مدرسے محتمے مدا زڑن غوڑی کہ مو سر طالبون استزونوی دادا مونا لوڑ شی بل چرے یو محتمے مزڑی آدانو غوڑی یو استوز آدانو غوڑی چھ مونا دادا شاگرد بل مندرسے تا بل زیتا بدل شی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چھ کلا خوری روغلے اس میں دا خطیب سے پا مدرسہ شے علوم شریعہ شے دستر باندیوا پیغزو شما دا خبر اور تکولا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پا مدرسہ بندل اوجا روغتا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پا مدرسہ شے ستر تلو
اختلو څنګه ټوله مجمع جمع کړه، ټول مدرسین او حافظون او طالبون ټول جمع کړ. چې کله جمع شل مولانا الیاس رحمت الله علیه بیان ورته وکړو. و دغه نه بعد ورته وی چې تو سے خبر واسطه مدرسې په حال باندې چل وژادو او فقر او غربت تا وې مو هیڅ قسم طریقہ نشتا، مو خو هضم کړه دا چې زوی داد تلو یې بچ شو زندگی د غازی خاتمه کوم، حضور دې دین خدمت کوم پرېږ داو نه او تو سے تم اجازه تا استادونه طالبونه تا کیم زوی چې تو ته پورا شی تنظیم وي ایغ زوی ته تو سے لوړ شي د اجازه دې دغه نه کړه چې مونږه د خلق لوړ شي دا دغه زوی نه د زړه ته یو الله اور خبر وي او بل طرف تا غربت او د فاقې دی وجه نه د اجازه تو کو. هغه د مولانا الیاس رحمت الله علیه شاګردون وي، دغه دور شاګردون نه چې معاملې تکلیف ته وجه نه پمخ شکایتونه او مدرسه پر داو د انګریزا بل طرف تا او دنیا شکایتونه او د مدرسې ریکارډ خرابوا اور تو درېدل وی چې مولانا الیاس ته چې دې به بند وخت راوي او زندگی د غازوي تیراوي میروا د دغه لو یې بچ شي قسم ملاوي او کنه ملاوي میروا د دین خدمت کوي، میروا د دین خدمت کوي. کتابه لیکلی دي مولانا الیاس رحمت الله علیه خپل حجره شو. مولانا الیاس رحمت الله علیه په مدرسه شي یو غټ صندوق چې دیړه ورتلا ته بونه ته چار وړل یک صندوق ته اور چولا و دیغه نه په خولا صندوق شه دیړه خاتمه دو او طالبون ورشي دي. مولانا یوسف رحمت الله علیه وړي کا بچایدا د مولانا الیاس رحمت الله علیه بچایدا طالب دا حیات الصحابه چلی کلیه الا گیا دا پاغا صندوق شه اور غټ دا د سلش کی دیړه ټلای. مولانا الیاس رحمت الله علیه پروته ورته ودرې ته چې یوسف زمانہ سکاوي د سترګې ورولې ابا سه ورته کېږي چې سمې نه دی خړلې زړه مې غوړي چې د اصلش کې دیړه د چې دا سره جمع کوم اوس ځون ته ډېر ورای بابا او فلور دا برداشت کوي چې مو بچای دا ورای. مولانا الیاس رحمت الله علیه سترګې عشق نه ډاکرشله خو په خلیه او جواب نور نه وته خپل اجره تم نه وته او د لشک اور بعد بیا د اجره نه روزي اورته چې یوسف زمانہ نن بعد رب کائنات پدې مدرسې په چر دیواری باندې لوژا نه کړننا دا داوا لوی سړای کوي شي دا داوا د موت او خبره نه دو دا د ډېر لوی اهل الله خلق خبره داوا دو چې نن بعد الله لوژا دې زوی ته نه کړننا نو باندې رسې خدمت درس او تدریس خدمت دې سره د امت خدمت دا دې ځامداري دو دا معنا نه دو چې عالم فاضل اشرف فارغ اشرف عالم فاضل ش فارغ است د دنیا چاره کوي نه دنیا چاره دې پورانا تو ته یو امانات رغل په دیش چې خیانتونه کې د هر شي د زوال یا اسباب وي او د هر شي د کمال یا اسباب وي د علم د کمال اسباب دادي شپې جوړو زیوتا کا تقوا پرهیزګاری زیوتا کا د الله سره مناجات زیوت کا د رزاق بند خوري کوا د ورزه امت سے خوري کوا دا د علم د کمال اسباب دي دا د علم د کمال اسباب دي. علم عمل سره جوړ کا عمل سره اخلاق جوړ کا اخلاق سره تقوا پرهیزګاری خوف خدا غلبا چې در باندې هر څه د الله ته پورا دوړه کا هر څه د الله ته پورا دوړه کا ځون ستړه کا امت سے خوري او مهنتو کا دا د کمال اسباب دي. د زوال اسباب سدي چې علم د حاصل ک توب دی باندې مدرسې ته هغه ټیم ختم شو امت ته ټیم ختم شو دنیا چاره ته اور مټاشله دا د زوال اسباب دي دا د زوال اسباب دي. علم الله دیر ک د علم نه بعد عمل نه کوي دا د زوال اسباب دي. علم الله دیر ک د علم نه بعد درب نه حیا نه کوي دا د زوال اسباب دي. علم الله دیر ک اس رضا نشته در پښه درب رضا نشته در پښه دا د زوال اسباب دي. علم الله دیر ک اس امت غم او درد جوړول نشته در پښه دا د زوال اسباب دي. اول الله پاک مې د زوال د طرف نه محفوظ کی او الله مې دا کمال ته ورسای. الله پاک تمیز تو سے ټول ته عمل کول توفیق اور نصیب کی. دغه نیات ورتاو کی چې دا چا نن دا جشن پچا باندې جوړ شو دا نیات ورتاو کی چې میټ فارغون نشلی میټ فاضلون نشلی میټ مخه ته وا عظیمه چار دو میټ دغه د قرانیات کوي میټ وانیات کوي چې الله پاک عمل وکي الله دا عمل وکي. غټه خبره عزتمند عمل غټه خبره د اخلاص دا دنیا باندې سې کا دوا نشي کوي چې زه مخلص یم. دا پیغمبرون پتا لاګي چې د رب کائنات څنګه مایندون جوړوي په پتا لاګي چې دا مخلص تا کا کوټه
الله پاک ته اخلاص سره نصیب کی یا الله پاک ته د امیر مود ګډ الفاظ په خپل دربار کې قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.